شاجي اوس تصدیق پر په لغت کې درې معنی دي. یو معنی په منطق کې معتبره ده. دا دوا درې نه دي معتبره. تصدیق پر په لغت کې درې معنی دي. دا یو معنی په منطق کې معتبره ده. لغت استعمالي منطقيان استعمالي. دا نور دوا منطق نه استعمالي. لغت کې معتبره دي. اوله معنی اذعان ده. چې دا داسې معنی ده چې مستکمن هو د تصدیق چې صدق ده. ځکه تصدیق خو مزید ده کنه. صدق کې مجرد ده. ماخوذ منه چې مستکمن هو ده چې صدق ده. هغه بیانولو ته هیڅ ضرورت پکې نشته. بس تصدیق لغت په اذعان کې استعمالي. منطق په اذعان کې مستعملي. اذعان یو کیفیت ته په ځله په ذهن کې چې دلیل نه بعد پیدا شي. چې ته دلیل وایې خو باور به پیدا کړي. ځله کې او په دماغ کې په چا باندې به پیدا کړي په مسئله. اذعان بنفس المسأله. په نفس مسئله سره اذعان پیدا شي. چې دا مطابق للواقع ده او دا ټیک خبره ده. چې کله ته دلیل کنه یا حسی یا به شي ته وګوره چې دا موبایل ده نو په تا اذعان پیدا شي چې دا موبایل ده. دا مسله مطابق للواقع ده. نو تصدیق اوله معنا لغوي اذعان ده. باور کردن سره تعبیر کړي. باور کول په چیزي په دې چې دا مسله چې دا ما باور ده په دا واقع سره مطابق ده. ښه دا اذعان سره دا داسې معنا ده لغوي چې دا بیان د مستکمن ته حاجت نه لري چې ته د تصدیق مستکمن هو بیان کې چې مستکمن د تصدیق صدق ته نه صدق مې ما بیانوه. بس تصدیق معنا لغت کې اذعان ده. باور کردن سره تعبیر کیږي. متعلق تی اذعان چوکته نفس مساله دا متعلق الاذعان ده. یعنی اذعان به تا باور په دې باندې چې دا مسله مطابق للواقع ده. دلیل لوجه لا حس لوجه یا قرائن لوجه. دو معنی نور دي. لغت کې دي. خو دا چې د تصدیق مستکمن و بیانه پس به لغوي معنی ته بیانه چې هغه معنا دوم کمی دي. یو اذعان بصدق القضیه ایو اذعان بصدق المخبر. یعنی بیا اذعان دا اذعان خو بیا د باور خو مطالعه کې چوکته صدق القضیه یعنی القضیه صادقه دا مطالعه ده. په دې باندې اذعان صدق المخبر یعنی اذعان په دې چې مخبر القضیه صادق مخبر د قضیه صادق ده. یعنی اذعان په ثبوت تی صدق قضیه لره او په ثبوت تی صدق مخبر لره. دې باندې اذعان کول باور کول دا دوه معنی دي. دا اذعان بصدق القضیه اذعان بصدق المخبر. خو هغه زوړ اذعان څه کنه خو مطالعه کې بدل سي. صدق القضیه القضیه صادقه صدق المخبر یعنی المخبر صادق. دا مطالعات دا دوه معنی منطق کې نه دي معتبره. ځکه دینه قیاسات نه جوړیږي چې القضیه صادقه دینه قیاس نه جوړیږي چې مخبر القضیه صادق. دیو جدا په منطق کې نه دي معتبر. خدا داسې دوه معنی دي چې دا تصدیق معنی ته دا کیا به پاسه کیا چې د تصدیق مستکمن هوته بیان کې مستکمن د تصدیق صدق ته هغه به بیانې بیا به دا معنی پاسر باسي. څنګه به بیانې داسې بوای بیان به داسې کې چې تصدیق او تفعیل له التفعیل کله راځي خاصیت ده کله راځي تفعیل استعمالي دي په ایجاد د مستکمنو کې. دا مستکمن وي چې دا صدق مثلا دلته صدق مستکمن ده. دې ایجاد کوي په منفعل کې. کله راځي لپاره د انتصاب د مستکمنو منفعل ته. نو کله ایجاد کوي په غیر کې چې منفعل ده. کله انتصاب د مستکمنو کې غیر ته. شاجی تفعیل کله راځي لپاره د ایجاد د ماخذ هغه مجردی. کله راځي لپاره د ایجاد د ماخذ په غیر کې چې منفعل ده. لکه مثال لکه توای قطعته یا توای کسرته. قطعته تفعیل ده. ما ایجاد د قطع او قطع مجرد ده د ماخذ ده. نو قطعته ما ایجاد د قطع او په کپڑا کې فن قطع دا کټسلا ای منفعل اصلا بیا قطع قبول کړه کټسلا. یا توای کسرته ما ایجاد د کسر وک ما توالی مې وک دا کسر مجرد ده. کسرته تفعیل ده. ما ایجاد د کسر وک
په چیش کې په پیاله کې فن کسر بیا مات اصله یعنی دې قبول کا کسر آی منفعل اصله نو کله تفعیل راځي لپاره د ایجاد د ماخذ یعنی مجردو لکه کسرته یعنی ما ایجاد د کسر وک په پیاله کې فن کسر یا قطعته ما ایجاد د قطع وک په کپڑے کې فن قطع بیا کټسله یو دا او کله کله راځي تفعیل لپاره د انتصاب د ماخذ هغه تفعیل چې کوم ماخذی کنه مجرد هغه انتصاب کوي بلته نسبت کوي بلته انتصاب نه مراد انتصاب اعتقادي ده زړه کې نسبت کوي زړه کې نسبت سره څنګه کوي یعنی اعتقاد پکې اعتقاد پکې نو کله کله راځي لپاره د انتصاب د ماخذ دا ماخذ بل چاته منسوب کوي اوس دلته راځه دلته تصدیق تفعیل ده مثال به څنګه لکه تو وای کفرته ما نسبت تی کفر او کفلان کیته ایجاد دی کفر خو ته نه کوي او نسبت پورته کوي یا تو وای فسقته ما نسبت تی فسقو نو دا انتصاب پارسه چې هغه ماده چې دا ماخذ اته بل ته منسوب کړي انتصاب اعتقادي ده ان ما اعتقاد پدې ده چې دا فلان کا فاسق ده کفرته ما نسبت تی کفر فلان کیته کوي یعنی ما اعتقاد پدې ده چې دا فلان کا سړي کې کفر ده دا کافر ده نو دا انتصاب د ماخذ چې هغه مجرد نسبت بلته وکي اوس دلته تصدیق هم تفعیل ده یا به د ایجاد کې استعمال یا به انتصاب کې استعمالي چې تصدیق په ایجاد کې استعمالي بیا دا معنا صدقت زیدن ما ایجاد دي صدق په زید کې وک دا غلط ده ځکه ته ایجاد دي صدق څا کې نه شي کولای چې ته صدق څا کې پیدا کې نه تصدیق په ایجاد کې نه ده مستعمل چې دا ماخذ ایجاد په بل کې کې چې توای صدقت زیدن قائمن مثال تو باندې ما ایجاد دي صدق کو په زیدن قائمون کې ته ایجادات نه سکولای ان چا کې صدق راوستوای شي لہذا معلومه ده چې دا تصدیق تفعیل باب څه ده دا ایجاد د ماخذ پر نه ده بلکې دا انتصاب د ماخذ پر صدقت زیدن قائمن چې معنا ما انتصاب دي صدق کو زیدن قائمون تا انتصاب دي صدق مې وک زیدن قائمون تا نو معلومه شو چې تفعیل او تصدیق دلته ایجاد دي صدق پر نه ده دا تفعیل په ایجاد الصدق کې نه ده استعمال بلکې دا انتصاب الصدق کې استعمال اوس انتصاب الصدق څه ده د دغه صدق د انتصاب الصدق چې ته چاته نسبت دي صدق کې دا صدق دوه شیانو ته مضاف کېدای شي کله دا صدق قضیه ته مضاف کېدای شي کله دا صدق قائل او مخبر ته مضاف کېدای شي دا دوه استعمال دي صدق چې قضیه ته مضاف شي بیا دا ترجمه ده مطابقت القضیه والنسبه الحاکیه للواقع صدق چې قضیه ته مضاف کې بیا معنا دي صدق چې مطابقت القضیه للواقع یا مطابقت النسبه فی القضیه للواقع چې دا قضیه مطابق للواقع ده یا دا نسبت په قضیه کې دا مطابق للواقع ده نسبت هم مطابق ہے قضیه مطابق ہے او قضیه اولنی نسبت اولنی حقی قضیه ثانی یعنی بیا دا ترجمه ده د صدق چې صدق مخبر ته نسبت وسی قائل ته بیا دا ترجمه ده صدق المخبر څه معنا اخبار عن الشيء على ما هو به چې ته وشینه خبر ورکې شینه مراد نسبت ته چې ته و نسبت نه خبر ورکې جمله خبریه ذکر کې على ما هو به په یو صفت نفس الامر هو به چې دا نسبت په کوم صفت نفس الامر باندې وی هغه څه تم خبر ورکې نو دا صدق څه ده په دې معنی سره اخبار د مخبر د انی شی نسبت خبرینه په داسې جمله خبریه سره هو به چې دا نسبت په دغه صفت باندې په نفس الامر کې کوم مثلا نسبت ایجابي ته هغه څه خبر ورکې که نسبت سلبي ته بیا هغه څه خبر ورکې نو په دغه معنی سره صدق دا د مخبر صفت ده ځکه اخبار چې ورکې نسبت نه علامه هو به په یو صفت باندې چې دا نسبت په نفس الامر کې دا خو قائل ورکې کنه دا خو مخبر دا اخبار ورکې نو صدق په دې معنی سره د مخبر صفت نو تصدیق تفعیل ایجاد الصدق پر نه ده ځکه ته ایجاد د صدق چا کې نه څه کولای
بلکې دا انتصاب الصدق لپاره ده نسبت تی صدق پکې او صدق نسبت دوه شانو ته کېدای شي قضیه ته کېدای شي صدق القضیه قائل ته کېدای شي صدق القائل چې قضیه ته نسبت تی صدق کې او څه معنا ده مطابقت النسبه او القضیه للواقع مطابقت نسبت للواقع ده چې صدق قائل ته نسبت وکي به معنا ده اخبار د قائل او مخبر ده اني شی نسبتنا علا ما هو به په یو صفت هو به چې دا نسبت په دغه صفت باندې په نفس الامر کې وي ته هغه شی اخبار ورکي که په ایجاب موصوفي په نفس الامر کې ته موجبه ذکر کې دا نسبت ایجابي اخبار ورکي زید قائم وای که په سلب موصوفي دا سلبي اخبار ورکي تاسو وایي چې زید ليس بقائم معلومه چې صدق دوه اضافه دي کله قضیه ته اضافتی کله قائل ته اضافتی دلیل دا ده چې دا مشتق الصدق دا کله په قضیه محمولی کله په قائل محمولی معلومه چې صدق دوه اضافه دي کله قضیه ته کېږي اضافت صدق القضیه کله قائل ته اضافت کېږي دلیل ما سره دا ده چې د صدق مشتق چې صادقون ده دا کله په قضیه محمولی کله کله په قائل محمولی فنقول القضیه صادقه مردا سی وای چې قضیه صادقه ده موږ وایو القائل صادقون قائل د قضیه صادق ده معلومه چې صدق دوه نسبت ټیک دي صدق القضیه و صدق القائل چې دا معنی دی ولیدله نو تصدیق مستعمل سے په انتصاب الصدق کې قضیه تا په انتصاب الصدق کې قائل تا ای انتصاب زړه کې ده یعنی زړه کې ته نسبت صدق وکي قضیه تا زړه کې ته نسبت صدق وکي قائل تا زړه نسبت ته اعتقاد وای زړه کې انتصاب د صدق ته چوي اعتقاد یعنی اعتقاد په دې قضیه چې القضیه صادقه اعتقاد په دې قضیه چې القائل صادقون دا دوه معنی وروتلي یو اذعان په القضیه صادقه یو اذعان په القائل صادقون باندې دا دوه معنی په پوهه به خبره نو دا څه به وای چې تصدیق درې معنی دي یو معنا به د بیانولو د مستقبل هونه ده چې اذعان ده مطالعه کې چوک ته قضیه ده چې دا مسلې باندې ما اذعان ده چې دا مطابق للواقع ده ولې د دلیل ما سره کنه یا دی ولدا ما سره هیڅ ده هیڅ له وجه زوای چې دا مطابق للواقع ده دا اذعان لغوي ده اول ادا منطقيان معتبره اذعان په نفس مسله ځکه دا جز د قیاس ګرځي نفس مسله دې نه استقرار تمثيل جوړیږي دوه معنی نور دي دا کې مستقبل بیان کومه دوه معنی دي چې مستقبل بیان یو اذعان بصدق القضیه یو اذعان بصدق القائل بیا غزول اذعان ده خو مطالعه کې بدل سي چې صدق القضیه صدق القائل دی وجنا موږ وایي چې دا نور دوه معنی چې مطالعه کې بدل سي دا دوه معنی چې بیان دا به مستقبل بیان چې د تصدیق مستقبل صدق تا او بیان به دا دوه معنی رباسي دا په منطق کې نه دی معتبره ځکه صدق القضیه جزء قیاس نه ده استقرار تمثيل صدق القائل جزء قیاس نه ده اوس په څنګه بیان دا څه بوي چې تصدیق تفعیل ده کله ایجاد د ماخذ پر راځي لکه کف قطعتو ما ایجاد د قطع وکړه فن قطع بیا منفعل دا قطع قبول کړه یا کسرتو مات مک فن کسر بیا کسر قبول کړه کله انتصاب د ماخذ پر راځي لکه توای کفرتو ما نسبت ته کفر وکړه نسبت اعتقادي یعنی ما اعتقاد په دې چې فلان کافر ده یا فسقتو ما نسبت ته فسق وکړه انتصاب زړه کې یعنی اعتقاد په دې چې فلان فاسق ده دلته تصدیق څه ده دا تفعیل ده د ایجاد صدق لپاره نه ده ځکه صدق ایجاد ته چا زړه کې نه څه کولای ان په یو قضیه کې ته صدق پیدا کوای پته ولګي چې دا انتصاب الصدق لپاره ده نو تصدیق معنی انتصاب الصدق او د صدق دوه اضافه دي په استعمال کې صدق کله قضیه ته مضاف کیږي صدق القضیه صدق کله قائل ته مضاف کیږي چې صدق قضیه ته مضاف کیږي بیا څه معنی ده بیا صدق معنی ده مطابقت نسبت ته قضیه ده یا مطابقت ته قضیه د مخکیانو سره نسبت مطابق دا مسئله ورسته راځي قضیه مطابقای ښه اکل صدق اضافت کې دي قائل ته صدق القائل بیا د صدق څه معنی ده اخبار د مخبر ده د قائل اني شاید د نسبت نه علامه په یو صفت هو به چې دا نسبت د صفت سره مطلبي شي په نفس الامر کې که ایجابي وي ته ایجابي اخبار ورکې که سلبي وي بیا ته سلبي اخبار ورکې معلومه شو چې صدق دوه معنی دي یو صدق القضیه سره یو صدق القائل سره دلیل دا ده چې صدق په قضیه محمولی
القضیه صادقه په قائل محمولی دي القائل صادقون چې دا دوا صدق اضافتون رااله لہذا اوس ته تصدیق دو معنی چسله انتصاب دی صدق قضیه ته انتصاب دی صدق قائل ته انتصاب خو ځل کې انتصاب ده ازل نسبت تی صدق دا اعتقاد ده یعنی اعتقاد په دې چې قضیه صادقه ده اعتقاد په دې چې قائل صادق ده نو دلته درې قضیه دي یو زید قائم یو زید قائم صادقه یو قائل زید قائم صادق اذان اول هغه متعلق نفس زید قائم ده چې دا قضیه مطابق للواقع ده دو میزان هغه متعلق چوکته زید القضیه صادقه یعنی زید قائم صادقه مراد القضیه صادقه دا د دو میزان متعلق ده درې میزان متعلق چوکته قائل د قضیه صادق ده خلاص ده په منطق کې اوله معنا معتبره چې متعلق نفس قضیه چیزان ده ځکه چې منطق دا استعمالي دا لغوي معنا ځکه چې دا نفس قضیه جز د قیاس ګرځي بل نفس قضیه اصل د دوه نورو لپاره ځکه چې نفس قضیه باندې تایزان وی چې دا مطابق للواقع ده بیا به وایي چې صادق باندې میزان ده چې قضیه صادقه ده بیا به وایي چې قائل هم صادق ده چې نفس قضیه صدق باندې تایزانی چې دا قضیه مطابق للواقع ده په دې دي ځاني په پسې ځان کیا کنه چې ما ځان په دې د چل قضیه تو صادقه ده ما ځان په دې د چې قائل صادق ده چې نفس قضیه نه صادقه تایزان نه په صدق باندې سي ځان نه کولای نه په قائل صدق باندې ځان کولای شي یو وجه دا چې د اذان اول څه ده دې دا متعلق چې نفس قضیه ده دا قیاساتو نه جز ګرځي استقرا تمثيل نه دا نور نه القضیه صادقه یا المخبر صادقون دا اجزا د قیاس د استقرا تمثيل نه ګرځي یو دوه وجه ده چې اول دوه پر اصل ده چې اول وی چې قضیه باندې د صدق استعانی چې مطابق للواقع ده پس باندې پر قضیه صادقه باندې ځاني پس باندې په قائل صدق باندې ځاني چې تا نفس قضیه باندې باور نه چې مطابق للواقع ده کنه ده یا به څنګه القضیه صادقه باندې ځان کې څنګه ته په قائل باندې ځان کې نو نفس قضیه باندې ځان اصل د نور لپاره ځکه اوله معنا په منطق کې معتبره ده